په دوبۍ کې یو ځل په 2005 کې د تلیم اوس هم تلیم یو میاشت مخکې چا غوښتی وم 2005 کې نو زه راوتښتېدم اوس تلیم اماراتو دوره مې وه صرف یو ورځ مې په دوبۍ کې تېره کړه نور ترې وتښتېدم بربنډتوب دی ټول هغه دوبۍ کې دیره نو زه بار نه وتم ملګرو ته ما وې زما دا ټیکټ مخکې کې نو هغوی وې شاپینګ دله کوو مې زه دې مارکیټ ته ځم اوس هم لاړم ما سره زما زوی نو هلته یو مشهور دوبۍ مال ورته وایي نو هلته زه چکر لګو په خدای یقین وکړه بخاري مې مخکې ده چې موږ سینکوس شو د ګاډي نه او ورننوتو دا نیمې بربنډې ښځې وې چې مارکیټ ته تلو نیمې قسم په خدای شرمېدم پټکې مې په سر و سر نه مې څادر ښکته کړ ډرایور ته زوی ته مې ټیلیفون وکړه چې ګاډي نه پارک کوي چې تښتو له دې ځای نه راوتښتېدو دی مسلمان پکې ګرځېدی نشي دیندار او پټکی والا او ګیری والا به شرمیږي ګرځېدی پکې نشي نو ما وې تا ما مارکیټ ته بوځئ وی نه سار وختي ښه دي نی نو تاله لږ څه اخلو ملک ته دی چې ځان سره یوسې نو لاړم نو موږ په لفټ کې بره ختو هغه ټوټل دی لفټونه دي پکې نو چې لفټ کې ختو ما خو پټکې په سر و رومال مې په سر و نو یو ځای کې لفټ ودرېده نو یو ښځه را دننه شوه ما په غیر اختیاري نظر ولګېد په دې ښځه ما چې څوک به را دننه کېږي نو چې را دننه شوه نو صاحب د هغې صرف د دې سینې د پاسه یو وړه غوندې ټوکړه وه بس او د دې رونونو په منځ کې یو پوټې غوندې ټوکړه وه بس مخصوص اندام یو 4-5 ګوتې ټوکړه وه چې هغه یې د خانګو کې تاو وه او په سینه د پاسه یې رکوټې غوندې یو شی تړلی و بس او چې ما وکتل ډېر زیات خفه شوم او تکه توره چېرته د دې دغه علاقو وه د افریقې والا ډېره درنه پهلوانه ښځه وه نو ما د خولې نه غیر اختیاري وختل ما وی انا لله و انا الیه راجعون یا خدای دا څنګه ښځه ده چې دا مې ووی که نه اوهو هغه بلا غصه شوه او ما ته وی لا حول ولا قوة الا بالله ولکه مې ښځه خو مسلمانه ده ځکه لا حول ولا قوة خو مسلمانه وی لا حول ولا قوة الا بالله او مړه په عربۍ کې داسې کنزل ما ته شروع کړه که نه چې درته نشم ویلی بلا بدره دې راته ووایي چې تا دا انا لله ولې ووایې ما څه ګناه کړې ده چې ته دا وایې یا صاحبه زه غلی شوم مې دې بلا سره څه کې هغه بره په یو دغه کې بټن والا او په بل فلیټ کې کوش وه خو چې تله نو ماته شاته کتل او کنځل یې کول مې ځه امبر سری میخې دا تور شکل دې نیولې دي مردارې خدای دې بیخ وباسه بربنډې ووته نو ما ته ملګري وي دا ستا په دې پښتو دا پیش وه مې نه مې ما له خو عربي راتله کلبه یا حماره وغیره مې ورته ویلې شو نو وی تا ورته عربۍ کې هغې خو عربۍ کې تا ولې نه وې مې زه پاګل وم مې هغې بلا سره اوس که یو دغه یې را کړې وه د لفټ نه بار ایستمه خدای له مصیبتو نو پښتو کې دې ولې وی خو پې پې نه شوه میړه مې سپک شو خو مې دې نه پته ولګېده چې ښځه مسلمانه وه ځکه لا حول ولا قوته کافره نه وی مسلمانه وی او مې دې نه هم پته ولګېده چې هغې ته ځان ګناهګار نه ښکارېده ځکه خو لا حول ولا قوة الا بالله وی زمونږ ښځې دلته دا وی اسلام مونږ له حقوق نه راکوي عورت مار چغې به وباسي اسلام چې کم حق ښځو له ورکړی دی زما قسم په خدای که بل حق بل دین ولا دا حق ورکي که بل ملت ولا دا حق ورکي دا خو دې خلکو ته پته نه لګي تاسو یورپ نه دی کتلی که نه نو ځکه دا خبرې کوئ تاسو بار دنیا نه ده کتلې ځکه دا خبرې کوئ قسم دې ما په خپلو سترګو لیدلی دي چې جینکې پلسترې کوي جینکې خښتې اوچتوي او دیوالونه جوړوي جینکې د ټرک نه 2 بوجې زه یو نشم وړی 2 بوجې په دې اوږو د پاسه ږدي او د ټرک نه یې کوزوي بلډینګ ته یې خېجي ټریلر یې چلی جینکې په لاره په ازبکستان کې یو جینۍ ته ټریلر روان شوی نو هغه ټیر پنچر و هغې ته یې کولاوه نو نه شو کولاولی هغوی خو کمزوري دي او په لاره ودرېدل منه دي نو کله به یو ته اشارې کولې کله بل ته چې دا ټیر را سره کولاو کې دا د ښځو حق دی
ورځ خدمت کوي. یو بوډۍ ښځه وه، زه په تاشقند کې په یو هوټل کې دیره نو سار به هغې د 11 بجو پورې د ټول هوټل د خلکو د ناشتې خدمت وکړه. لوښي به یې ښودل او به یې لرکول، خیرن به یې لرکول او هګۍ او هغې یې شول، به د هوټل والا ته یې ښودل. یک سر باندې د 11 پورې به یې د ټول هوټل د خلکو د ناشتې خدمت کوه. نو چې بیا به ناشته ختمه شوه نو جارو به یې راواغېسته او جاړن د هوټل به یې صفا کوه. مازدیګره پورې غریبه لګیا وه، دا خدمت یې کوه. نو ما ته یو ځل د ترجمان په واسطه تپوس وکړه، مې ستا خاوند نشته؟ وی ولې نه؟ مې بچي وي شته. نو مې ته دا دونه خدمت کې تنخوا دې څومره د څه معمولي تنخوا راته یاده کړه. نو مې دا ولې کوي؟ څه به خورم؟ مې ولې ستا خاوند هغه دونه ګټي چې د هغه کېږي او زما زامن دومره ګټي چې د هغوی کېږي؟ دا ژوند دی؟ سار نه مازدیګره پورې هر انسان خدمت کوه، ځای نه جارو، سړکونه جارو کوه، هوټلو کې خدمت کوه او په دوکانونو کې سوداګانې خرڅوه او بربنډې ګرځي او بیا د شپې ماسخوتن کلبونو ته ځي، شرابونه ورته ښه ګران دي، شرابونه څکي او بدعملۍ کوي. دا د سارو ژوند چې ما به ورته د خپل ملک الوې مې مونږ خو یو ګټي او ټول ټبر یې خوري. وی دا څنګه؟ دا زه ونه منم. هلته به انډونیشیا ګوره د مسلمانانو ملک زه تللی دې خوا به خاوند ناست دی، دلته به یې ښځه ناستی. هلته په هوټلو کې دا بوفي سیسټم وي، خدای نه به خوراک خاوند نه م راوالي، ښځه به م راوالي. په یو ټیبل به خوراک وکړي، سړی به خپل بل ورکوي، ښځه به خپل بل ورکوي. بورچې خانې ته به خاوند یې راشي د ډیوټۍ نه، ځان له به خپله پخلی کوي، ښځه خاوند له پخلی نه کوي. ښځه خاوند له جامې نه انځي، سړی ځان له پخپله جامې انځي په مشین کې او ښځه ځان له پخپله جامې وینځي. دا ژوند دی. زمونږ خو شکر الحمدلله یو کس ګټي ټول ټبرې خوري، بچي م خوري، په بچو تعلیم هم کوي، په لوڼو تعلیم هم کوي، هسپتالونو لمبوزي او ښځو نه قسم د شریعت سردارې جوړې کړې دي. دلته پې پلسترې کوي. مصر کې بوډیګانې ښځې وي، لاس ګاډۍ باندې پرتوغاښونه او پیوي خرڅوي. هلته دا حالت دی. د دین مرکز یو زمانه کې پاتې شوی. امام شافعي پکې دفن دی، دې قبر له تلیم. امام طحاوي پکې دفن دی، حافظ ابن حجر عسقلاني پکې دفن دی، علامه بدرالدین عیني پکې دفن دی، امام زیلعي پکې دفن دی. د دې ټولو قبرونو له زه تلیم. ابن الحمام پکې دفن دی. دا سلوی خلق، لیکن هغې حالت ورشو ګوره حیران بشي. اسلام چې څوک پې عمل کوي دا پکې شرط دی. ښځه سرداره کړې د قسم په خدای، ښځه د کور سرداره د بالغ ته ډډه ووه. که د خاوند زړه ښي که به دي تاله بیا را پیدا کوي او سار وختي غټ لیست ولیکي خاوند ته، وایي ها دا واله دا شیدونه راوړه. سرداره شوه که نه شوه؟ د خاوند د ښځې جامې، کیړی، پیزار، لوپټا، بورقا، دارو، درمل، پلار مور کره بوتل، غم خادی له بوتل، دا ټول د سړو په سر دي. وي زمو حقوق نشته. حق څه ته وایي؟ حق دې ته وایي چې تا بربنډه پرېږدي، حق دې ته وایي چې تا بربنډه پرېږدي له خرو غوندې ګرځې. دا خو حق نه دی. ښځې ته خو شریعت د هیرې په نظر کتلی دی. ښځه هیره ده، سره زر دی قسم په خدای. سره زر او هیره خلک په مالوچو کې او په صندوق کې بند ساتي. بار کولو چې کوم بې قیمته شي وي لکه یو خښته په میدان پرتی، او چې کوم قیمتي شي وي خلک د هغې حفاظت کوي. ښځه د خدای او رسول په نظر کې قیمتي شی دی. هیره ده، سره زر دی، نو ځکه وایي چې دا پټ کې. زه اکثر دا یو خبره کوم چې کیله هغه کیله ده چې په پوستکي کې بند دی، او چې پوستکي رته لر کا نو بیا پې ماشي مچان بنګېږي، بیا به څښئ. مالټه هغه محفوظه ده چې پوستکي کې بند دی، او که پوستکي رته لرې کا ګندونه به پې بیا بنګېږي، بیا به څښا شي. نو ښځه هغه ښځه ده چې په خپله پرده کې بند دی. دا شریعت حق ورکړی دی ښځې له. زموږ وایي حق نشته. وایي دا په کور کې خدمت ولې کوي؟ هلکه په کور کې د واده نه مخکې د چا خدمت کوي؟ د مور پلار، د رونو خویندو. په مینه کوي که نه کوي؟ په محبت. په زور خو نه کوي. هغه شوق ګڼي، هغه ځان له فخر ګڼي. او چې واده شي د چا خدمت کوي؟ بیا د خاوند او د بچو کوي، او قسم دې په خوشحالۍ کوي، په زور یې نه کوي.
بچی وته جاری او د خاندي وته هغه ول سکون هم ورکي هغه ماشوم او دا وته خاندي په خوشاله خدمت کې په زور نه کوي نو ته دا